یو کس تپوس کړی دی چې په کور کې د اوداسه ځای نی او صرف باتروم وي، په باتروم کې اودس کول ټیک دی او که نه، او باتروم کې مسواک کولی شي که نه، او اودس هم کولی شي مسواک هم، ځکه چې نن سبا باترومونه په هغې کې ګندګي ودرېږي نه، او پخوا به د چړچوبۍ وي او یا به د اودس ماتې ځای و، نو هغې کې به نجاسات پروت و غلایز. اوس صاف دي، فلش دي، نو په دې کې اودس کولی شي، مسواک هم کولی شي. یو کس تپوس کوي چې په کوم کور کې تصویر وي او هغه تصویر هم په صندوق کې بند وي، پټ وي، نو آیا په دې کور کې هم د رحمت فرښتې راځي؟ نه، داسې نه ده، بلکې د تصویر مذمت هغه وخت دی چې هغې ته د احترام او د قدر په نگاه سره ګوري او په دیوال دې ځوړند کړي. د ضرورت لپاره پټ پروت وي، مثلا د شناختی کارت او پاسپورت لپاره، نو کېښوی شي، او که دا ضروري نی نو بیا یې لرې که بیا یې کېښول ټیک نه دي. یو کس وایي چې ما قبض نبی قط، دا ما قبض دی، قبض نه دی، حتی یصلی خلف رجل صالح من امتی. معنی دا ده چې یو پیغمبر د دنیا نه دی تللی تر څو پورې چې د خپل امت په یو نیک سړي پسې مونځ نه کړی. دا چېرته کې دي؟ نو ما دا نه دی اورېدلی، نه مې کتاب کې لیدلی دی دا حدیث. یو کس تپوس کړی دی چې صاحب ترتیب کوم خلق دي، د هغې وضاحت وکړي. نو صاحب ترتیب هغه ته وایي چې د هغه نه مونځونه نه قضا شوي، او د هغه دا حکم دی که چېرته یو مونځ ترې قضا شي نو هغه به اول هغه قضا مونځ راوړي، بیا به هله دی وختي مونځ کوي، او که داسې ونه کړل نو دا وختي مونځ یې نه دی شوی، که قضا یې بیا وکړو نو دا قضا بیا واپس ګرځوي دا مونځ، او دا ترتیب د ده باطلېږي په دې سره چې یا شپږ مونځونه په ذمه باندې قضا جمع شول، او یا نسیانو، او یا د وخت تنګي و، وخت تنګ و چې په هغې کې د دې مونځ نه علاوه بل مونځ نه شو. یو کس وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند مبارک د تیرولو په طریقو باندې، یعنی د هغې چې کومې طریقې دي په هغې باندې یو جامع کتاب زما دپاره وښیي چې هغه زه ګورم او په هغې باندې عمل کوم. د عمل لپاره یو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت دی، نو د سیرت لپاره مختلف کتابونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت لیکلی شوي. سیرت ابن هشام دی، سیرت ابن اسحاق دی، سیرت الحلبیه دی، دا ده چې د جمعې دپاره کوم ګورم، او سیرت المصطفی دی مولانا ادریس کاندیلوی رحمه الله په اردو کې، او دغسې احادیث دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې کې دي. ته که چېرې مسنون اعمال معلومې چې دا جایز دي دا ناجایز دي، دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقې وي، نو د علماو نه تپوس کو. او چې څومره د فقه کتابونه دي، فقهي مسایل باندې لیکلی شوي دي، دا ټول همدغه مسنون دي. دا فقه دا واړه واړه کتابونه یا غټ چې څومره لیکلی شوي دي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې دي، د هغې د طریقو نه علاوه غیر شی نه دی. نو دا ته ګوره، یا د عالم نه تپوس کو، په هغې عمل کو. رستو کښېنه بچی، رستو مخکې مه راځه. یو کس تپوس کړی دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس خو یو دی، او روزانه په لکونو خلک مري، نو ته په مختلفو قبرونو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتلل څنګه ممکن دی؟ دې سائل چې تپوس کړی دی نو اصل کې دا تپوس موقوف دی په یو بله مسله باندې. حدیث مبارک کې راځي چې کله یو سړی په قبر کې کېښودی شي نو هغه نه تپوس کېږي چې ما تقول فی هذا الرجل، ته د دې سړي په باره کې څه وایې؟ او دغه کس نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. هذا الرجل د دې کس په باره کې څه وایي؟ نو دی وایي سائل چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دته وښودلی شي، نو دی په قبر کې راشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې کس ته، او د هغه په باره کې د هغوی په باره کې تپوس کېږي، نو خلقو ډېر مري، هر چا ته به څنګه ځي؟ نو جواب یې دا دی
چې دا یو توجیه ده داسې ده نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قبر کې راځي. یو قول لا دی چې هذا الرجل ټکي چې فرښتې استعمالوي نو دا د دې انسان په ذهن کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خیال او تصور دی هغې ته اشاره ده. دا ستا په مزغو کې چې کوم کس دی او د چا په باره کې او په دنیا کې نوم اخیستی کېدو چې دا د الله رسول دی د ده په باره کې ته څه وی نو دا پته هر چا ته او چې چا ته نی نو دا سړی به یا کافر وي یا منافق نو دی به فیل شي ناکام وشي. دویم دا ده چې د ده د قبر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر ترمنځ پردې ټولې لرې کړې شي نو دې مړي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل قبر کې ښکاري. دریم دا ده چې الله جل شانه په هر څه باندې قادر دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شبیه او تصویر صاحب قبر ته مخې ته کړي. نن سبا خدا شی پټ پاتې نه شو. په دې ټي وي چینلو کې یو کس ناستی او په دنیا کې هغه یو کس لیدی شي هر ځای کې. نو الله جل شانه په دې باندې قادر دی چې هغه هر یو صاحب قبر ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم شبیه وښیي بیا د هغې باره کې پوښتنه کوي. یو کس وایي چې زمونږ پلار په کور کې په وړو وړو خبرو باندې مونږ ته غوسه کېږي کنځلې م راته کوي او وهي مو هم مونږ د ده سره څه رویه استعمال کړو. هغه رویه استعمال کړه چې په کومو خبرو باندې هغه کنځلې کوي او وهي مو هغه کارونه مه کوه. پلار به دې په څه وجه باندې تا وهي یا به تا ته کنځل کوي که چېرې هغه کار موافق د شرع یا مباحي نو چې څنګه د پلار وایي هغسې کو او که هغه د ګناه کار وي او تا ته پلار وایي چې دا وکړه نو چې بیا څه وخت درته کنځل کوي یا دې وایي نو د کور نه بهر تخته. یو کس تپوس کړی چې د زیوراتو زکات په قیمت فروخت دی او که په قیمت خرید باندې دی. مثلا نن سبا که چېرې زیورات خرڅی نو په هغې کې 15% روپۍ چې کوم دی نو هغه کټ کېږي. نو مفتیان صاحبان وایي چې څه وخت یې ته خرڅی دغه وخت کې چې د دې کالو کوم قیمت دی نو په هغې باندې دی زکات. نو که چېرې په هغې کې کوټ نی صرف کالی وي نو د کالی چې څومره قیمت جوړیږي د هغې زکات به ورکوي. یو کس تپوس کوي چې یو زنانه ده او د هغې د 3 میاشتو ماشوم په غېږه کې دی اوس بیا تقریبا یو نیمه میاشت وشوه چې د هغې پورې حمل دی نو آیا دا حمل ضایع کولی شي؟ نه بلکل نشي ضایع کولی او دې ته څه وجه نشته دی څه عذر نشته دی د دې تکلیف د وجه نه چې دا ماشوم دی ځکه چې کله ورپورې ونښتو نو بیا نشي ضایع کولی. د هغې علاج دا دی چې مخکې نه پرهیز دې سړی کوي او که چې کله حمل شي نو پس د هغې نه دا ضایع کولی نشي صرف په دې خبره باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تزوج الودود الولود د داسې ښځو سره نکاح وکړئ چې هغه ډېر ډېر بچي پیدا کوي. نو ډېر بچو پیدا کېدو طریقه هم دغه ده چې زر زر بچي پیدا کېږي. چې زر زر نه پیدا کېږي نو بیا خو لږ عمر وي د انسان هغه پکې لاړه شي. یو کس وایي چې یو نوکري او ملازمت په 4 لکه رشوت باندې میلاو شي نو سوال دا دی چې تنخواه د دې ټول عمر حرامه ده او که نه څه ترمیم پکې شته. نو نوکري په رشوت باندې که ترلاسه شوي ده او ستا کې اهلیت او قابلیت نشته ته د هغې نوکرۍ اهل نه د هغې قابل نه ټول عمر چې تنخواه اخلي نو دا حرامه ده. او که ته اهل او قابل وي نو دا رشوت چې دې ورکړې دا حرام دی او تنخواه دې نه ده حرام. بل تپوس یې کړی دی چې د وتر مونځ کې چې چا نه واجب ترک شي نو د مانځه اعاده واجب ده او که نه سجده سهوه کافي ده. سجده سهوه چې څنګه په فرضو کې واجب ترکېدو سره واجبېږي دغه رنګې په سنتو کې هم په واجب کې هم په نفلو کې هم
او په هر مسکې د هغې طریقه هم دغه ده چې ترک د واجب سره سجده سهو وکړي نو لمونځ دې صحیح شو. یو کس تپوس کړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې عیسایان او یهودیان او عیسایان دواړو که نه صرف یهودیانو؟ جواب دا دی چې عیسایان او یهودیان دواړو، لیکن بعضې علاقې داسې چې په هغې کې بعضې خلک وي بعضې پکې ني. مدینه منوره کې یهودیانو او د عیسایانو تذکره راځي په بعضې کتابونو کې، لیکن ډېر کم. او په غیر چاپېر اطراف او اکنافو کې عیسایانو، لکه د روم حکومت چې و نو دا د عیسایانو سره و هغه زمانه کې. او په دغه جزیرة العرب کې عربستان جزیره کې د نجران د عیسایانو سره، د نجران نه عیسایان راغلي، او د یمن د حکومت چې دا به کله د کسرا سره او کله به د روم سره، او روم چې کوم دی نو عیسایانو. او د سین نه پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صحابو کوم ځای ته هجرت کړی دی حبشې ته، دغه ځای کې چې کوم دی نو د رومیانو حکومت و، عیسایان وغی نو عیسایان وو. یو کس وایي چې زما مور ده او زه د هغې خدمت کوم، نو هغه ما ته دا دعا کوي چې الله پاک تا د دواړو جهانو سردار کا. نو آیا په دې کې څه ګناه خو نشته دی؟ نو داسې دعا دې درته کوي نه، لیکن د دې دعا مطلب دا یي چې الله جل شانه دې په دنیا کې هم خوشحالي نصیب کا او په آخرت کې هم خوشحالي. ځکه چې سردار بادشاه ته وایي، او بادشاه د خلکو تصور اگر که نن سبا بادشاهان د ټول نه زیات غمجني خو خوشحاله وي، نو هغه ستا خوشحالي غواړي چې تا دې خدای خوشحاله ساتي. یو کس تپوس کوي چې ښځه خپل خاوند په نوم سره راغواړي نو دې کې ثواب دی او که ګناه ده؟ دا بې ادبي ده چې ښځه خپل خاوند په نوم سره راغواړي، او خاوند چې کوم دی نو ښځه په نوم سره راغوستی شي. ښځه خاوند ته نوم اخلي، دې سره محبت سیوا کوي. او اگر که زمونږ د پښتنو په علاقه باندې چې کوم دی نو خاوند هم ښځې ته نوم نشي اخیستی، خو نن سبا اخلي، او ښځه چې کوم دی نو خاوند ته نوم اخلي، نو دا بې ادبي ده. یو کس وایي چې موږ 4 وروڼه یو، 2 وروڼه مو دکان کوي او یو کاروبار کې، زه په فوج کې برتي وم، موږ یو ځای پاتې کېږو. د نوکرۍ ټوله تنخواه ما د کور خرچې دپاره ورکوله. 18 کاله پس ما ته پنشن رقم میلاو شو، ما په هغې رقم باندې پلاټ واخیستو. په دې پلاټ کې زما د وروڼو 1 روپۍ هم نشته. زما وروڼه په دې پلاټ کې زما نه اوس حصه غواړي، نو د هغې حصه کېږي او که نه. که چېرې تاسو ټول کاروبار مشترک اوس تاسو پیسې یو ځای ته راتلی یو کس ته، او هغه تاسو مشر کړی و چې دا د ټولو پیسې دي ټولو سره، نو بیا خو یې د سره حصه شته دی. او که نه ستاسو پیسې د هر چا ځان ته وي، او تا چې کوم دی نو بیلې ګټلې ځان ته چې د کوم میدان ته دې غورځولي دي، نو هغه شریکې شوې چې کومې د ځان سره ایسارې کړي دي، نو هغه بیا ستا دي. په هغې باندې چې تا پلاټ اخیستی نو تا سره وروڼه شریک نه دي. او که نه دا مشترکه ځای ته م اچولې په هغې د اخیستی، نو بیا د سره د وروڼو برخه شته. او که نی نو چا مفتي صاحب نه تپوس وکړه، رستو دلته هم مفتی شام صاحب کینی، د هغه نه بیا تپوس وکړه که تسلي دې نه شي. یو کس تپوس کړی دی چې د ماسپښین د مز آخري وخت کوم یو دی؟ امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي مثل ثانی باندې د ماسپښین وخت ختمیږي، او د امام شافعي رحمه الله په نزدې باندې په مثل اول باندې ختمیږي. بل تپوس یې کړی دی چې د بسم الله په ځای باندې څوک 786 انسه لیکي، دا لیکل څنګه دي؟
نو که زړه کې دی وسره بسم الله الرحمن الرحیم ویلی وي نو د هغې زړه د وینا یا په ژبه دی ویلی وي نو د هغې اجر شته، د دې لیکلو اجر نشته. ځکه چې 786 بسم الله الرحمن الرحیم نه ده او نه دا حروف د بسم الله لپاره استعمالي. یو کس تپوس کړی دی چې زما چاچی ده هغې د خپل زوی دپاره رشته کړې ده، لیکن زما د چاچی 3 زامن دي، یو هلک د 12 کالو دی، بل د 10 دی، بل د 8 دی، او تر اوسه پورې هغې د رشتې انتخاب نه دی کړی چې دا جینۍ زه غواړم دا د 3 هلکانو کې کوم یو ته غواړم. او زما چاچی وایي چې کله دا جینۍ لویه شي نو زه به دا جینۍ بیا دې هلکانو کې یو کس ته ودوم، او اوس هغه ماشومه د 15 کالو ده. نو آیا دا رشته ټیک ده او که نه؟ دا رشته نه ده شوي، دا وعده ده. وعده سره رشته نه کېږي. رشته به هله کېږي چې کله ایجاب و قبول شي، نکاح وتړلی شي او یو کس ته په نوم شي. دغسې چې کوم دی نو رشته نه کېږي. یو کس وایي چې په جماعت کې یا په کور کې ماشوم یا پیشو تشي یا ډکې متیازې وکړي نو د هغې څه حکم دی؟ دا دواړه نجس دي او هغه ځای به پاکې، که په کور کې کړي وي او که په جماعت کې کړي وي دا نجس دي، هغه ځای به پاکې، په اوبو باندې پاکېږي. کوم د پیوند والا څه شی دی؟ یو کس تپوس کړی دی چې نن سبا پیوندي کپړې اچول سنت عمل دی که نه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم شلیدلي او پیوندي کپړې اچولې وي که نه. که چېرې یو سړی غریب وي هغه سره نورې کپړې نشته دی نو دی پیوندي کپړې اچولی شي، دا د فقر د وجې نه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه اچولي دي. او که یو سړي سره نورې کپړې وي او دی پیوندي کپړې اچوي نو دا اچول ټیک نه دي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تا ته الله مال درکړی دی نو په کار دا ده فل یورا علیه چې دې سړي باندې د الله هغه نعمت ولیدی شي. ستا په صندوق کې نوي کپړې پرتې دي ته بیا پیوندي اچوې نو د الله جل شانو د نعمت ناشکري ده. یو دویمه دا ده چې ته چې پیوندزده کپړې اچوس او تا سره نورې کپړې وي نو خلک به په تا باندې ګمان کوي چې دا فقیر دی او دا مسکین دی، د سره مال نشته. نو چا به زکات درکړی، چا به هغه صدقه درکړي چې هغه صدقه په تا باندې نه کېږي. نو په دې وجه هم ټیک نه ده. بل تپوس کړی دی، غالبا دغه کس کړی دی چې یو سړی لنګ واچوي نو ښه کار دی، او آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لنګ اچولی دی که نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې لاندې به استعمالېدو لنګ، هغې ته به ازار وي. هغه زمانه د پرتوګ نه وه او هغه علاقه نه وه، لنګ به استعمالېدو، ازار به ورته وي. البته رسول الله صلی الله علیه وسلم د پرتوګ دپاره کپړه اغوښتې ده او پرتوګ یې خوښ کړی دی. او بعضې روایاتو کې راځي ابو هریره رضی الله عنه وایي چې زه ورسره ومه بازار کې کپړه واغېسته، ما وایي چې یا رسول الله دا څه دپاره تاسو واغېسته؟ وایي دا مې د پرتوګ دپاره واغېسته. وایي پرتوګ زما خوښ یي ځکه چې په پرتوګ کې پړده او حیا ډېره ده. نو دا یې خوښ کړی دی. دې نه معلومه شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قوم او د علاقې رواج د لنګ و. نو که ستا د علاقې رواج د لنګ وي نو بیا لنګ اچو، او که د لنګ نی نو خامخا ځان خلکو ته چې کوم دی نو په نښه کومه. او که چېرې هغې لنګ پورې چا خندا وکړه، چا یې هتک او سپکاوی وکړو، چا ورپورې ټټوبې وکړو نو بیا ښه خبره نه ده.
یو کس تپوس کوي چې د مئی وینه پاکه ده او که پلیته ده، که په کپړو باندې پروزي پاکي ضروري ده او که نه. په مئی کې وینه نشته دی، په ده کې بهیدونکې وینه د مسایل نشته، دا د غوښې وینه ده او دا پاکه ده. یو کس وایي چې نن سبا د مدرسو مشران یا محتممین په ګاډو باندې لوډ سپیکرې لګولې دي او چندې راټولوي. دا عمل ښه دی؟ که مدرسه نشي چلولی نه دی جوړوي، دا خبره خلک کوي، نو دا خبره څنګه ده؟ دا خبره د خلکو ټیک نه ده. خلکو ته پکار دی چې غیرت وکړي او چې چېرته کې مدرسه جوړېږي نو چې په هغه مدرسه کې تعاون وکړي، او چې څوک مدرسې جوړېږي یا چا څوک پیسې ورکوي او بیا د هغې نه پس هم دی داسې کوي چې لوډ سپیکرې لګولي، نو دا ښه نه کوي. بهر حال دا ښه خبره نه ده، لیکن مسلمانانو ته پکار دی چې جماعت او مدرسه د دې په جوړولو کې ډېر په شوق سره حصه واخلي، او د هغې نه باوجود چې کوم دی نو دا چې وایي چې نشي جوړولی، نو عموما خلک چې څوک مدرسه جوړوي او جماعت جوړوي نو هغې فقیر سره خپله څه پیسې نه، بلکې د مسلمانانو په تعاون سره جوړېږي. دا یو کس تپوس کړی دی چې نن سبا زمیندار خپل ځمکې په مردارو اوبو سره خړوبوي، د دې سبزي خوراک جایز دی او که نه؟ نو دا چې کله دی نه سبزي جوړه شي نو هغه پاکه شي. ښه، د ځمکې نه چې کله رش راکاږي نو خامخا په ځمکه کې قاذورات او ګندګۍ وي. دا صرف د اوبو مسله نه، بلکې د ډیراني سره هم ده. ډیراني سره چې اچولی کېږي فصل ته نو په هغې کې د انسان پسخورده او ګندګي هم وي او د څاروو سوټي وي پکې، دا ټول نجس شی دی. لیکن چې کله هغې نه سبزي جوړه شوه او بیا په هغې که ظاهري لګېدلي وي هغه دې په اوبو پاکه کړه نو هغه خوړی شي پاکه ده. او دا یو مسله ده چې قلب ماهیت سره قلب حکم رضی، یعنی د یو څیز حقیقت بدل شي نو حکم یې بدلیږي. او دا مسله د فقه کتابونو لیکلي ده. د مالګې درنګ یعنی معدن په هغې کې که خر مړ شو، مالګه پرې راپرېوته او د هغې خر نه څه وخت پس مالګه جوړه شوه نو دا اوس خر نه دی، دا مالګه ده، په ګټوۍ کې اچولی شي، ځکه چې دا اوس د دې حقیقت بدل شوی دی. نو چې کله په ګنده اوبو سره فصل اوبه شو، هغې نه سبزي راوخته زرغونه شوه، دا سبزي پاکه ده. یو کس وایي چې یو امام د جمعې په مانځه کې د عذاب په آیتونو باندې ډېر جاړي، په دې ژړا خو مونځ نه فاسدېږي. نو جړه په دوه قسمه ده، یو جړه مع صوت ده، یو بلا صوت ده. یو جړه هغه ده چې په هغې کې اواز هم د خولې نه راوځي د جړه، او یو جړه هغه ده چې زړه جړېږي، سترګې جړېږي، سترګو نه اوښکې بهېږي او په خوله باندې اواز نه راوځي. نو چې په خوله اواز نه راوځي په دې باندې خو بالاتفاق لمونځ نه ماتېږي. او کومه جړه چې هغه په اواز سره نو که چېرې ده د الله جل شانه د یری او د الله د عظمت او د الله د قهر او د عذاب د یری نه دا جړه اواز سره د خولې نه راوځي نو په دې باندې مونځ نه ماتېږي. او که سړی د دنیا د وجه نه د بیمارۍ او تکلیف د وجه نه داسې وژاړي نو دې سره مونځ ماتېږي، یا قصدن دا جړه راولي خامخا نو دې سره مونځ ماتېږي. یو کس تپوس کړی چې نن سبا د پراپرټۍ والا په ورځ کې 2 لکه 3 لکه روپۍ پیدا کوي، دا ګټه جایز ده او که نه؟ نو که چېرې د فریقینو په رضا سلا سره شوي وي، مثلا چې دی چاته پاره ځمکه اخلي یا چاته ورکوي، نو دا ګټه جایز ده، ځکه چې نن به دی 3 لکه والي او بیا به دی 1 میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې ناستي. خو نن سبا چې کوم زور خلکو پراپرټۍ ته ورکړی دی نو بل څیز ته داسې نه. دومره زما په خیال باندې ځمکې نشته په پېښور کې لکه څومره چې پراپرټۍ والا دي، ځکه چې خلکو کاروبارونه ټول بند شوي او دا زموږ د حکومت د غلطې پالیسۍ د وجه. نور هم خلکو ته وایي چې په کور کې کښېنئ، نو کور کې خلک څنګه کښېني؟ خلکو ته د معیشت د خوراک څښاک ضرورت دی.
نو خلکو هغه سرمایه په دې باندې لګولې د بساري یو سړي دفتر خلاص کړی دی د دې په وجه باندې ځمکې هم په داسې ځایونو کې ګرانې شو چې هغه په دومره ریټ نه وي لیکن خلک پیسه لګوي یو په یو باندې خرڅوي بلې په بل باندې خرڅوي هغې سره ځمکې هم ګرانېږي اوس د عام سړي چې هغه سره پیسې وي هم هغه کور ځان ته نشي جوړولی ځمکه نشي اخیستی نو چې کله دومره یو شی بې حده ګرانېږي د دې د وجه نه دا کار بیا مکروه دی که په رضا او صلاح باندې دا ګټه وي نو ګټه اخیستل جایز دي